یو کافر یې راولېږه چې ته لاړ شه بغداد ته هغلته یو څو ورځې شپې تېرې که چې پته ولګي چې د مسلمانان ولې په ترقۍ باندې روان دي هغه کافر بغداد ته راغی یو هوټل کې ډوډۍ خوړه یو مسلمان هم ورسره ناستو هغه په یو بین دی په بل بین دغې مسلمان به د کافر ته او د انګریز ته نیغ نیغ کتل نیغ نیغ بیا ورته کتل هغه لکې وی جوړ زه ناشنا یم او زه د علاقې ته نوی راغلی یم ځکه ما ته نیغ نیغ ګوري هغې مسلمان چې ډوډۍ خوړه هغه ورغې کاونټر له هغې ځای کې سړي له پیسې ورکړې چې کله د کافر ډوډۍ خوړه د انګریز دیم کاونټر له ورغې چې کله پیسې ورکولې هغه سړی ورته وایي ستا د ډوډۍ پیسې مال هغه مسلمان راکړې دي وی ما ورته وی چې هغه سره خو زما څه جانه پهچانه نه وه زما د ډوډۍ دا پیسې ولې درکړې وی ما هم ترې تپوس وکړه چې د هغه د روټۍ را پیسې ولې راکې وی راته یې وی چې دا سړی ما ته مسافر ښکاره شو ما وی راشه دې به نن زما میلمه شي او د ده د ډوډۍ دا پیسې ورکړه کافر معلومه کړه چې یاره مینه پکې شته مینې والا خلک دي